السلام علیکم عزتمنو نیلم ګل له سوشل میډیا والا ورغلو او تویل چې تا خپل خاون ولې په پولیسو باندې گرفتار کو ټول حقیقت ز تاسو ته په دې ویډیو کې وایم زموږ دا ویډیو د سات تر اخره پورې ګورئ تاسو ته به پوره معلومات درورسېږي په دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم تاسو کو چې زموږ په دې چینل کې نه وي مهرباني وکړئ زموږ عمده چینل د سات سبسکرایب کړئ پاکي او ساده ټاله نشانه وخه چې خا یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېږي عزتمنو نیلم ګل چې دا د مورا خزا او وسه طلاق کړل د نیلم ګل د پاسه فاطمه ګل راوستله نیلم ګل به په ډرامو او فلمونو کې کار شروع کړ خو پاغي باندې مراد ډېر زسه خپه او اعتراض یې کولو چې نیلم ګل به په کور باندې کېنول او ورته ویل چې ته په کور باندې کېنستا چې څومره خرچه کېږي دا ټوله زه تا ته درکوم نیلم ګل 2 میاشتې په کور باندې کېنول او مراد د نیلم ګل د پوسټ بیا نه کولو نیلم ګل دوباره بیا واپس په شیطان او ارباز خان د سره په فلمونو او ډرامو کې کار شروع کړ نیلم ګل په فلمونو او ډرامو کې دومره کامیاب شوه دومره پیسې پکې وګټلې چې یو څو ورځې مخکې ځان ته ګاډی واغستلو او د ګاډي په خوشحالۍ کې بیا ډزې وکړې هغه د ډزو په خوشحالۍ کې بیا دا ګرفتاره شوله او پولیسو عدالت ته مخکې کړله او چې د عدالت قانون چې څه جرمانه وه هغه یې جمع کړله په نیلم ګل هغه ټایم کې پولیسو ته ویل چې ما 6 میاشتې مخکې ما دلته کې یو رپورټ لیکلو چې په خپل خاوند باندې مې کړی ته هغه تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی نو پولیسو یې سمدستي ایکشن واخیستلو هغه د 6 میاشتو کیس یې راویستلو او د نیلم ګل خاوند یې گرفتار کړو عزتمنو دا ته اوسني کیس باندې نه دی گرفتار شوی دا د پخواني کیس چې نیلم ګل مخکې وخري او ټکولې وه او هغه کیس ورپسې وسه وتلو او په هغه کیس کې مراد او د مراد ډرایور دواړه گرفتار شوي وو عزتمنو دا و د نیلم ګل د خولې وینا چې دا تاسو سره موږ شریکه کړله زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ خو کې سره د ټاله نشان وخی هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسېږي